هغه بله ورځ په بلوچستان کې د غیرت په نوم باندې سرعام غټو غټو ګیرو والا او غټو غټو پټکو والا خپله خور د څلورو یا د دریو بچو مور یا په خوښه باندې نکاح کړی، هغه چې کوم دی سرعام یې ورله سزا وکړه د غیرت په نوم باندې چې موږ غیرتي یو، موږ ښکته یو، موږ بره یو، موږ پاکستانیان یو، زموږ د خور سره چې کوم دی دا ناجایزه تعلقات وو. افسوس افسوس نن زموږ د پاکستانیانو خور د هغې په باره کې زموږ یو دله بې غیرته او بې ننګه او بې ناموسه مسلمان راپاسې چې د هغې ته سزا چې کومه میلاو شوې هغه په حق او په سچه ده. چېرته په دې باندې هم غیرت وکئ، دا هم زموږ خور ده، دا کلمه ووایي، دا زموږ دلګانو ډالرو دپاره امریکې ته حواله کړې ده. په دې باندې هم غیرت وکئ، په دې باندې هم راوځئ. تاسو چې کوم دی په خپلو خویندو باندې اولې چې هغه بېوسه یي د هغو تپوس کولو والا څوک نه یي، هغه بېوسه یي، په هغو باندې راونښلئ، په هغو باندې غیرت کوئ، په دې باندې غیرت وکئ. دا هم زموږ خور ده، دا هم زموږ کلمه وایي، مسلمانه ده. دا د دې په باره کې به د الله او د الله د رسول مخامخ ودرېږو، په دې باندې غیرت وکئ. دلګانو په خپلو بېوسو خویندو باندې غیرت کوئ، دا هم زموږ خور ده، دا هم زموږ دلګانو د ډالرو دپاره حواله کړې ده. زموږ یو ډله راپاڅي وایي دې ته سزا صحیح میلاو شوې ده، نو په دې باندې غیرت وکئ.